بسم الله الرحمن الرحیم د کلاس 9 کیمستري نه ټاپک زموږ سره د کمپاوند نن به موږ کمپاوند وایو د کمپاوند بیسیک ډیفینیشن یې بس دکو اف کمپاوند کې چې کوم بیسیک خبرې دی هغه بس دکو او د هغې سره سره به دا زده کوو چې کمپاوند چې دی د هغې څو ټایپس دي او په دغه کې کوم قسمه بانډونه دي نو اول به سره د کمپاوند ډیفینیشن کوو د کمپاوند ډیفینیشن به په دریو سټیپه کې کوو نمبر 1 وایو چې کمپاوند څه شی دی نو کمپاوند is a substance made of two or more element نمبر 1 خبره داره چې په کمپاوند کې کمپاوند زموږ سره سبسټانس دی او د سبسټانس جوړ له څه نه دی دا د ایلیمنټ نه جوړ دی نو څومره چې دوه یا د دوه نه سیوا ایلیمنټ رایوځای کی نو هغه سبسټانس شي او دغه سبسټانس ته موږ څه وایو کمپاوند ورته وایو نو کمپاوند زموږ سره یو سبسټانس دی کوم چې دوه یا د دوه نه سیوا ایلیمنټ نه جوړ دی دویمه خبره دا ده چې په سبسټانس کې کوم ایلیمنټ کمباین کیږي نو دا به زموږ سره کیمیکلی کمباین شي او کیمیکلی کمباین موږ دې ته وایو چې تاسو موږ ټماټر راوالو او الوګان راوالو دا یو ځای کې میکس کو نو دا موږ د یو بل نه جدا کولی شو ځکه موږ دا پیژنو چې د الو پراپرټي جدا ده او د ټماټر پراپرټي جدا ده نو په دې بیس باندې موږ ټماټر او الوګان د یو بل نه جدا کولی شو که فرض وکړو موږ داسې چل وکړو چې موږ هایډروجن راوالو ګیس دی H2 او در اکسیجن سره میلاو کو دا هایډروجن هم ګیس دی او اکسیجن هم ګیس دی نو دا موږ له H2O راکوي اوس که موږ د H2O سټډي کوو نو په دې واټر کې موږ ته پته نه لګي چې په دې کې د فلانکې چې دی نو دا پکې هایډروجن دی او فلانکې چې دی نو دا پکې اکسیجن دی دا زموږ سره خبره شوه د کمپاوند بیا سیکنډ تړ خبره من کوو فکس ریشو بای ماس چې په کمپاوند کې به درېیمه خبره دی چې د دې ریشو چې دا هغه به فکس وي په کمپاوند کې چې کوم ایلیمنټ دي نو هغه ایلیمنټ به په فکس ریشو باندې رایوځای شوي د فکس ریشو مطلب دا چې زه وایم چې زما سره هایډروجن دی او واټر او اکسیجن دی نو په هر ځای کې چې کوم ځای کې څومره هم واټر مالیکیول دي په ټول واټر مالیکیول کې به هایډروجن او اکسیجن رایوځای شوي دې ته موږ فکس وایو چې کوم ځای کې واټر مالیکیول ګورو نو په ټول واټر مالیکیول کې به هایډروجن او اکسیجن وي دا زموږ سره فکس شو خو ما سره یو خبره لیکلې ده چې فکس ریشو بای ماس کمپاوند سبسټانس دی چې د دوو یا د دوه نه سیوا ایلیمنټ نه به جوړي اوس دغه ایلیمنټ به کیمیکلی رایوځای شوي او د دغې ریشو چې دا هغه به فکس وي خو فکس ریشو بای ماس د ماس ریشو بای فکس دی نو څنګه د ماس ریشو بای فکس دی نو اگزامپل ما لیکلی چې کاربن ډای اکساید د کاربن ریشو چې دا کاربن ماس چې دی د کاربن 12 دی او د اکسیجن ماس چې دی هغه 16 دی او دوه اکسیجن دی نو 16 ضربې 2 نو 12 به خپل ځای راکړي او 16 ضربې 2 به څه شي 32 او چې کله موږ دا په 2 باندې ډیوایډ کو نو 2 6 دا 12 او دا به شي 18 فردر په 2 باندې کېږي نو دا به څه شي 3 به شي او دا به دا 6 دی او دا به 8 شي نو 3 ریشو 8 د دې فکس ریشو شوه اوس دا چې تاسو په کوم ځای کې هم کاربن ډای اکساید ګورئ د دنیا په کوم ځای کې هم کاربن ډای اکساید راغلی نو د هغې کاربن ډای اکساید په هغې کې د کاربن او د اکسیجن ماس چې دی دا به فکس وي 12 به کاربني او د اکسیجن ریشو چې دا به پکې څو د اکسیجن ماس چې دی دا به 32 نو د دې خبرې مطلب دا چې زموږ سره کمپاوند کې چې کوم ایلیمنټ دي د هغه ایلیمنټ د ماس ریشو چې دا هغه به فکس وي لکه کاربن ډای اکساید د ماس ریشو چې دا هغه 12 ریشو 32 ده بیا موږ پراپرټیز اف کمپاوند وایو د دې نه به د کمپاوند غونډې خبرې کلیر کیږي نمبر 1 دا چې کمپاوند کې کوم ایلیمنٹ دی ایلیمنٹ لاز دیئر پراپرټیز کمپاوند چې کوم ایلیمنٹ نه جوړ دی دغه ایلیمنٹ په خپل پراپرټي لاس کوي لکه موږ وایو چې کاربن پلس اکسیجن دا چې کله رایوځي شي کاربن ډای اکساید جوړ کی CO2 جوړ کی نو وس کومنګ د اکسیجن یوازې پراپرټي وایو نو د اکسیجن پراپرټي دا چې دا موږ انهیل کوو کله چې سالو نو اکسیجن پکې دن نه راکاږو خو کله چې کله د کاربن سره رایوځي شي
نو د دې نسدې کوم قسمه چینجز وشي چې دا به بیا سکو کاربن ډای اکساید چې د جوړ شي نو کاربن ډای اکساید به اوس موږ بهر ته راوباسو اکزهیل کوو به نو اولنۍ خبره دا چې په کمپاوند کې کوم الیمنت دي هغه الیمنت به خپل پراپرټي نه لاس کوي لکه اکسیجن په دې کې خپل پراپرټي لاس کړه د اکسیجن پراپرټي دا و چې دا موږ انهیل کوو خو کله چې د کاربن سره رایوځي شو کمپاوند جوړ شو نو دا موږ واپس اکزهیل کوو بهر ته راوباسو دویم نیو سبسټانس هیو ډیفرنٹ پراپرټیز او کله چې الیمنت رایوځي شو د دې نه کوم کمپاوند کوم سبسټانس جوړ شي نو دغه سبسټانس پراپرټي به بدلای نو دلته کې د اکسیجن پراپرټي سوا چې دا موږ انهیل کوو خو دلته کې پراپرټي بدله شو چې دا اوس موږ څه کوو واپس راوباسو اکزهیل کوو بیا کمپاوند کین ناٹ بی بروکن ډاون فزیکل میتھډ په فزیکل میتھډ باندې کمپاوند نه ماتيږي نه بریک ډاون کیږي لکه زه زما سره NaCl لري کمپاوند دی نو دا NaCl کو فرض کړه چې بریک ډاون کوم سوډیم او کلورین ته نو دا زه فزیکلی نشم کولای چې زه په یو سیز روانه او هغه باندې وام دوی کوم نه دا په کیمیکل میتھډ باندې بریک ډاون کیږي خو په فزیکل میتھډ باندې نه بریک ډاون کیږي بل خبره دار سلورمه چې د کمپاوند پراپرټي دار چې پیکس ریشو بای ماس د کمپاوند ماس کې دا وسای پیکس بای د کمپاوند د ماس ریشو په پیکسي مطلب چې کمپاوند د کم الیمنت نه جوړ دی د هغه الیمنت د ماسونو ریشو چې د په پیکسي لکه کاربن ډای اکساید د ریشو چې د په دنیا په ټولو ځینو کې د شان دی پیکسي او بل چې کمپاوند منګه ظاهرو په کیمیکل فارمولا باندې لکه NaCl شو د زم سره دا سوډیم کلورایډ کیمیکل فارمولا دا واټر شو H2O کاربن ډای اکساید CO2 شو وس من د کمپاوند درې قسمه خبره وکړي چې کمپاوند څه شی دی دا سبسټانس ته د الیمنت نه جوړي نو دوا یا د دوه نه سیوا الیمنت به پکې بلا د الیمنت به کیمیکلی رایوځي شي بلا د دې الیمنت چې کم ماس دي د هغه ماس ریشو چې داغه به پیکسي دا پراپرټیانی وي د کمپاوند چې په کمپاوند کې به دا خصوصیات دي وس د بان په بیس باندې موږ وایو چې د بان په بیس باندې کمپاوند دوه قسمه دی یو زموږ سره آیانیک کمپاوند دی یو کویلنت کمپاوند دی نو آیانیک کمپاوند موږ څه ته وایو چې په هغه کې به آیانیک باندې او کویلنت کمپاوند هغه ته وایو چې په هغه کې به زموږ سره کویلنت کمپاوند دی کویلنت باندې نو وس آیانیک کمپاوند اولنۍ خبردار چې do not exist independent molecular form آیانیک کمپاوند چې دی په مالیکولر فارم کې نه نو چې آیانیک کمپاوند په مالیکولر فارم کې نه مونږ کیږي نو دی په کم فارم کې دی په کرسټل لیټس کې او کرسټل لیټس د څه قسمه سټرکچري چې دا زما سره یو کیوب شو د دې کیوب هر یو کارنر چې دی نو هغه بل کیوب سره باند شوی د څه قسمه کمپلیکیټډ سټرکچر وي د کمپلیکیټډ سټرکچر ته مونږه کرسټل لیټس وایو دا وس بل خبره زموږ سره دا شوه چې دا کرسټل لیټس دا شو چې د دې کرسټل لیټس موږ هغه ته چې هغه به 3D شیپ 3 ډایمنشن وي او 3 ډایمنشن موږ څه ته وایو چې هغه هایټ ومي لکه دا مارکر شو نو د دې زموږ سره هایټ هم شته د دې وید هم شته او د دې ډیپث هم شته جوړوالی هم شته نو د کوم شي چې هایټ د کوم شي چې وید فلنوالی او د کوم شي چې جوړوالی د درې ونه پراپرټیان چې کوم سیس کې موجودي نو هغه ته موږ 3D شیپ وایو نو کرسټل لیټس پام کې به آیانیک کمپاوند مطلب د آیانیک کمپاوند شیپ چې دی نو هغه به 3D بل د آیانیک کمپاوند میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ به هاي او آیانیک کمپاوند چې دی نو دا به موږ ریپرزینټ کوو په فارمولا یونټ باندې اوس کویلنت کمپاوند څه شی دی په کوم کمپاوند کې چې کویلنت باندې نو هغه ته موږ کویلنت کمپاوند وایو دا په مالیکولر فارم کې مونږ کېږي ایگزیست کېږي په مالیکولر فارم کې د دې میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ به لوی اوس په څومره لوی د آیانیک کمپاوند په بیس باندې کومنګا د آیانیک کمپاوند سره دا کمپیر کو نو د آیانیک کمپاوند میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ به سیوای او د کویلنت کمپاوند میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ بر آیانیک کمپاوند نه کمی اگزامپل زموږ سره آیانیک کمپاوند څه شو لکه H2O شو H2SO4 شو HCl شو CH4 شو او کویلنت کمپاوند به موږ ریپرزینټ کوو په مالیکولر فارمولا باندې یو سو کامن کمپاوند چې راغی کیمیکل فارمولا بس یو د په پیپر کې راځي نمبر 1 واټر چې د زموږ سره کمپاوند دی هغه کیمیکل فارمولا را H2O دویم زموږ سره کیمیکل کمپاوند دی سوډیم کلورایډ چې د دې نوم دی کامن سالټ موږ ورته کامن سالټ وایو سوډیم چې دی نو دا د نیټریم نه وتلی دی Na او کلورایډ چې دی نو Cl شو نو NaCl
کیمیکل فارموله شو سوډیم هایدروکساید نو سوډیم ان شو هایدروکساید او ایچ شو او د سوډیم هایدروکساید ته دویم نوم موږ وایو کاستیک سوډا بیا زموږ سره دی سوډیم کاربونیټ سوډیم کاربونیټ څه دی Na2CO3 ډاټ 10 واټر مالیکول دا چې کله رایوزیشن د موږ سوډیم کاربونیټ وایو د سوډیم کاربونیټ ته دوی نوم واشینګ سوډا وایو بل زموږ سره کیلشیم اکساید دی کیلشیم اکساید موږ څه ته وایو سی ای کیلشیم زموږ سره سی ای شو اکساید او ای دی نو او دی زموږ سره نو کیلشیم اکساید ته دوی نوم وایو کویک لایم بل زموږ سره کیلشیم کاربونیټ دی نو کیلشیم سی ای شو او کاربونیټ چې دی نو د سی او 3 دی او د دې نوم دی لایم سټون د نننیو زموږ سره کمپاوند